خیبر پښتونخوا د ټوریزم په حواله کومه د مانسيري خبرو کو نو مانسيره چې دا هم د ټوریزم د بحالۍ لپاره الته کې ډیسټریکټ پولیس افیسر شفیع الله ګنداپور چې دا وخت لیډ کوي د غزي کې د ټوریزم بحالي هم د ورسره چې د امن او امان صورتحال هم دی او دا وخت یو لوی تبلیغي اجتماع چې دا 23 24 او 25 تاریخ باندې چې دی هغه یو لوی اجتماع کیږي د هغې پنډال په دا وخت ډي پی او مانسیره چې دی د هغې په ویزټ دی دغه صورتحال هم معلومه او شفیع الله خان تاسو انتظامات چې دي د سبا نه یقینا چې دی په ډېر ګڼ تعداد باندې چې دی به دغه تبلیغي اجتماع ته د پوره خیبر پښتونخوا نه مومنټ کیږي د ټریفیک صورتحال نه مو آګاه کوي د پنډال ویزټ یې وکړو دا صورتحال نه مو لږ خبر کوي چې دا وخت څه صورتحال دی په مانسیره کې. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه سہیل باچا، شکریہ. بالکل جی دا 23 24 25 تا یو ډیر بابرکت ایونت زبدا وایم چې د مانسيري ډیسټریکټ کې خوش قسمتي ده چې دومره علاوه خلک او دومره دیندار خلک او دومره جيد علما کرام اگر روان دي او په دې ځمکه باندې خپش دي راضي به دعاګانې بکې منځونه بکې خپل واز بکې لکه مولانا طارق جمیل صاحب دوم ورځ د چې هغه پیل را رسیدل دی او نور ټول را روان دي نو دا د زموږ خوش قسمتي ده او دا ډیوټي د مانسيري پولیس لپاره یو عبادت دی چې ولې د پولیس ډپارټمنټ بنیاد هم حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه شه دی نو هغه سه به ان شاء الله پاره کو هغه سه به ډیوټیانه کو دا غوي په نقش قدم بچلیږو زب په دې کې تاسو د سوالاتو په حواله سره وایم چې بالکل دا یو ډیره غټه اعتماد 23 24 25 او سبا د جمیل مون سره چې یو نیمه بجې به دوی د جمیل مونږ وی او غیر سره به دوی دعا غواړي او به باقاعده د اجتماع اوپننګ وشي. هغه نه بعد به 25 تاریخ ته د اتوار په ورځ سهار 8 بجې نه بیا دوی د دعا تیاریانې شروع کی او 10 بجې پورې 10:30 بجې پورې چې دوی اختتامی دعا وکي به باغې نه بعد دوی واپسی کوي. دا د موږ بفا تحصیل دی د مانسيره د هزارې یو غټه ضلع د آبادی په حساب د رقبې په حساب نو الته په بفا تحصیل سے یو تقریبا 1700 کنال زمکه باندې دوی پندال جوړ کړی دی او پاغه سه به دا واړه د دوی حلقې جوړیږي او چې کم ځای نه جماعتونه راځي د دوی چې کم یو ترتیب وي او د تبلیغي جماعت چې کم یو ارګنایز جماعت دی بیلوسه جماعت دی خدای وال جماعت دی نو هغه د دوی خپل یو ترتیب مطابق باغه سه حلقې دوی اسټابلیش کړي. زه به تاسو د ټریفیک مینجمنت په حواله سره دا خبر وکم چې د دوی چې کم چومره عزتمند اکابرین دی او د دوی یو د تبلیغي جماعت چې کم فوکل پرسن دی ډاکټر شاهد لاغوي سره او د دوی ټولو امیرانو سره اکابرین سره موږ ولرلو الته پندال ته او زما او ډیپټي کمشنر مانسيره موږ لاغوي سره ډیره کمپریهنسیو میټینګ وکړه به پریکټیکلی موږ ټول پندال وزټ کړه. به تاسو ته دا وایم چې ډیر زیات خلک برازي نو هغه د پاره په مختلف ځایونو سه مشپګ غټ او دوه واړه پارکینګ ایریا ډیډیکیټډ جوړ کړی دي چې په دې سه داسې ایریا هم دي چې د 40 کنال پارکینګ ایریا ده د 24 کنال پارکینګ ایریا ده د 20 کنال پارکینګ ایریا ده یعنی مور دین 100 کینالز ایریا سے موږ صرف د گاډو پارکینګ جوړو لګیا او د موږ کوشش بوي چې د اجتماع ته 2 کیلومتر پهلا نه موږ پیډسټریان پیدل خلک روان کو چې حفاظت پوزیشن نه جوړیږي او چاته تکلیف نه وي. تقریبا د مشپج انټرچینج دی هغه به استعمالېږي په دې سه هغه ته موږ ډیر ارګنایز کار کړی دی موږ په میپ باندې په نقشې باندې ټریفیک پلان جوړ کړی دی او په نقشې باندې موږ ډیپلایمنٹ کړی دا او د دوی د منتظمینو سره ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن سره تمام د موږ چومره ټوله لا انفورسمنت ایجنسیز دي هغه چې کم غټ افسران دي د غوي ریپ هغه هم راغلي دي دا ایونت کامیابولو سه ټول لا انفورسمنت ایجنسیز له موږ سره په یو پیج ولاړ دي هغه هم وزټ کړی دي دا ټول موږ په دې باندې په میپ باندې ډسکشن سوي دی او ټریفیک چې کم دی زه تاسو ته وایم چې ان ټوټل ز 1500 کسان 1500 کسان ز ډیپلای کوم لګیا ما دا ټول اجتماع کامیاب جوړولو د لپاره او زه د ډي آی جی ایبټ آباد ډي آی جی هزاره ډیویژن چې په ایبټ آباد سټیشن دی ناصر محمود ستی صاحب دا غوي ډیر مشکور یم چې موږ په ریکوست باندې غوي د ایبټ آباد او د هری پور نه هم موږ ته د ټریفیک افسران او ټریفیک اهلکاران اضافي را کړی دي نو ټریفیک مینجمنت به ان شاء الله بهترین وي
موږ د تبلیغي جماعت چې کوم اکابرینو سره خبرې کړې دي، دوی موږ ته 400 کسان 400 کسان دوی موږ ته خپل راکوي لګیا دي چې کوم به آیډنټیفیکیشن کوي او په ټرافیک پوینټ او په پولیس والو پوینټ باندې به هغه له موږ سره ډیوټیانې کوي. دا چونکې د زموږ ډېر ګران میلمانه دي، بیلوسه جماعت دی، خدایوال میلمانه دي، نو څرنګه چې موږ ټورست فیسیلیټیټ کوو دغه دپاره ما سپیشل التا په پنډال سه دنه د دوی کمیټۍ په مخامخ اس پی ټریفیک ته، ډي اس پی ټریفیک ته او انچارج ټریفیک ته احکامات جاری کو چې دا درې ورځې چې اجتماع ته کم هم د زموږ شرکا را روان دي چې بهر نه راځي، جی بي نه راځي، کشمیر نه راځي، د ملک د کمې کمې کونې نه راځي، دا هغوی به هیڅ قسم د ټریفیک چالان تاسو نه کوئ. او که چا هم د دې خلاف ورزي وکړه هغه سره به زه ډپارټمنټل حساب کوم. دا د زموږ ګران میلمانه دي، د دوی رهنمایي به کوو، دوی به فیسیلیټیټ کوو او دوی به تر پنډال پورې او د خپل عبادت ځای پورې رسو او په دې باندې به ثواب ګټي. بالکل به ټریفیک چالان په دې باندې دا درې ورځې د دوی بند وي. دا هم موږ کړې ده او د موږ چې کوم شپږ انټرچینج مین په دې سه به دوی یوټیلایز کوي چې هغه د موږ هزاره یونیورسيټي انټرچینج دی، د موږ بیدرا انټرچینج دی، د موږ پانو انټرچینج دی، د موږ سبزی منډي انټرچینج دی او د موږ ورسره چې کوم دی چچیا انټرچینج دی. دا ټول انټرچینج چې کوم دوی چې څومره دوی استعمالي چې کم زینه خلک راځي انټري ایگزیټ پوینټ باندې هم موږ پراپر دوی ته ډیپلایمنٹ کړی دا. ان شاء الله د زموږ کوشش به وي چې دا ایونت به موږ په هر صورت باندې او که زه تاسو ته وایم چې درې ورځې مخکې نه د موږ ډیوټیانې روانې دي، د دوی چې کوم جماعتونه پیل نه رسېدلي دي خدمت ول جماعتونه مختلف ازلانه هغوی باندې موږ ډیپلایمنٹ شوی ده او هغوی سره د موږ ټوټل پولیس وال په فول کوارډینیشن سي دي. ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن ته هم موږ ریکوست هم کړی دی او ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن په خپل هم په دې ډېر دلچسپي اخی لګیا ده. د هغوی د ریسکیو ټیمونه، هغوی د نور چې کوم د فایر برګیډ سره په حواله سره او د میډیکل ټیمونه دی هغه هم ډي سي صاحب مهرباني کړې ده، موږ سره جاینټ ویزټ هم کړی دی، هغه ورته پرووایډ کړی دي. نو موږ د تاسو په توسط سره ټولو ته دا پیغام ورکو چې ټول راشي او په دې اجتماع سره شرکت وکړي او چې ان شاء الله سونه خلک راځي د زموږ به کوشش وي چې موږ به د زړه نه ان شاء الله ډیوټي کوو او به فیسیلیټیټ کوو. او زه په دې سره تاسو ته دا زیاته کوم باچا چې د دوی چې کوم اکابرین دي هغوی ته موږ دا سپیشلی ریکوست وکړی چې د موږ معاشره د موږ نوجوان نسل هغه چې په کومې خوا روان دی معاشرې سې سدھار راوستلو سې د تبلیغي جماعت یو ډېر غټ کردار دی. هغوی اکابرینو ته ما ریکوست وکړی، همبل ریکوست مې ورته وکړی چې په دې موضوع باندې تاسو خبرې وکړئ او چې کوم جنگ د زموږ پاک آرمي او د زموږ د قانون نافذ کول ولو ادارو هغوی اوس ګټلی دی د هندونه، هغوی د سلامتي دپاره په بارډر باندې چې د موږ څومره فورسز دي هغوی د سلامتي دپاره، هغوی د ملک د بقا جنگ کوي، هغوی دپاره د سپیشل دعاګانې غواړي چې د ملک پاکستان سلامتي دپاره. او دا نوجوان نسل چې کوم د سوشل میډیا ډېر نیگیټیو استعمال کوي چې دا رجحان په دوی سره ختم سي، اسلام او د دین په طریقې کار باندې دوی راسي. نو هغوی له موږ سره دا ټولې خبرې ومنلې او ان شاء الله به په خپل واز او په خپلو تقریرونو سي او په خپل بیاناتو سي دا پیغام هم دوی ته رسي. او دا یو داسې غونډه ده چې د خدای میلمانه را روان دي، د ملک د هرې کونې نه را روان دي او موږ ته خدای دا سعادت راکړی چې موږ به دا ډیوټي په خپل عبادت باندې شمارو. او ان شاء الله زه به بطور ډیسټریکټ پولیس افیسر مانسره په خپل سپروایز کوم باچا ټولو ته دعوت ورکو او موږ د پاره دعا وکړي چې خدای موږ په دې ډیوټي سه موږ ته کامیابی راکړي. خوشاله اوسئ باچا. سمه ده شفیع الله خان، د مانسیرې موسم صورتحال نه مو لږ آګاه کړئ. مانسیره خو دا وختي د خیبر پښتونخوا څنګه چې سوات دی داسې مانسیره چې دی هم یو ګلورینه سیمه ده، یخې هواګانې دي، موسم به هم خوشګواري. موسم صورتحال را سره هم تازه شریک کوي او دا وختي تاسو چې کوم د پارکینګ ایریا ده یا کوم روټ چې دی تاسو ډیسایډ کړي په دې خبرې وشوې، خو درې ورځې دپاره چې تاسو کوم انتظامات کړی شوي دي نو یقینا چې په دې کې به ډي سي مانسیره ورسره نور انتظامیه هم ان بورډي دا ټول صورتحال یو پیره زموږ د ناظرینو سره بیا شریک کړي. بالکل باچا موسم ډیر ښکلی موسم دی، ډیر بهترین موسم دی. مانسیره تاسو ته پته ده چې مانسیره موسم په لحاظ باندې څنګه چې سوات ښکلی موسم دی داسې د مانسیره هم ډیر ښکلی موسم دی.
as compared to other districts پېښور مردان اسلام آباد ډي خان صدرن ډسټریکټ هغوی د مارسیري ډېر ښکلی موسم دی تازه هواګانې دي ښکلې اوبو نهرونه دي او دلته چې کوم دي بیا تاسو وګورئ ناران نه مخکې بابو سر ټاپ پورې موږ جوله ګلګت بلتستان سره ملاویږو او برارکوټ باونډري چې کومه ده موږ له مظفر آباد کشمیر سره کنیکټ کوي نو د مانسیري خوبصورتي به هم ویني عبادت به هم کوي او د علما کرام نه به سعادت هم حاصلوي او بالکل ډي صاحب موږ ټول لا انفورسمنټ ایجنسیز واړه په یو پیج باندې یو هغوی د میډیکل سہولیات هغوی نور چې کوم د ټي ایم اے په حوالې سره کوم دغه دي سی ان ډبلیو په حوالې سره کوم دي ټول ډپارټمنټ سره موږ باقاعده زه به دې ته زیاته کوم چې ډسټرکټ انټیلیجنس کوارډینیشن کمیټي میټینګ موږ وکړه چې په هغې چې د هرې ادارې یو ریپو ټول لا انفورسمنټ ایجنسیز ډي سی صاحب په آفس کې موږ وکړله او سپیشل دا اعتماد زموږ فوکس وو نو انشاءالله وی آل آر ریډي او دا د خدای میلمانه چې راځي انشاءالله موږ به د زړه نه هغوی ته ویلکم کوو او ته به خوش آمدید کوو په سړو هواګانو سے په خوشحالي موسم سے انشاءالله هغوی ته به د عبادت موقع فراهم خدای ورکړي دي خدای به سعادت ورکوي دوی به راځي موږ به فیسیلیټیټ کوو. شفیع الله خان دا وخت د مانسیری ډسټریکټ پبلک ته ستاسو چې د میسج د ستاسو پیغامات دي چې هغه دغه خلک چې د دوی خپل گاډي چې دي هم د ورځ دوه درې چې کمی دي دا په خپلو ګراجونو کې بند وساتي یا چې د دوی د خپلو گاډو راوستونه لک پریزو کې ولې چې دغه کم میلمانه راځي چې دغه د گاډو مومنټ به څنګه وي نو دا خبر را سره هم لږ شریک کوي چې د مانسیری د ولس نه دا وخت ستاسو چې د سا میټینګونه شوي دي دا غزي لوکل انتظامیه سره چې د ستاسو سا میټینګونه شوي په دې صورتحال مو هم خبر بالکل باچا ډیر مهم کوېسچن تاسو وکړه دغه موږ په ډي آی سی سی سره هم ډیسکس کړل ډسټرکټ ایڈمنسټریشن سره هم دغه ډیسکس کړه چې مانسیره چونکې آبادی په لحاظ مانسیره هم غټه ضلع ده آلموست 20 लाख ته د آبادی رسید لګیا ده نو هغوی ته موږ دا ریکویسټ کړی دی او باقاعده په دې سیمه یو ترتیب جوړ کړی دی چې تھرو اور ډسټرکټ پولیس اینڈ ټریفک پولیس موږ په ګاډي سي اناونسمنت روانه کړی ده شهر دا میرمانه چې کوم را روان دي په دې ورځې دوی فیسیلیټیټ کوي دوی ته لارې آزاد کوي خپل ګاډي چې کوم دي هغه هم زیات مې استعمالوي په دې ایریا سي خصوصا چې په کومه باندې د دوی روټ دی او بفیتا دوی راځي نو ان شاء الله لوکل په دې باندې پوي دي او هغه به هم له موږ سره تعاون کوي هغه به هم دوی ایز ا ګیسټ مخلي او ډیر اونریبل ګیسټ دي د موږ ډیر عزتمن خلک دي دا خدای وال خلک دي بیلوسه جماعت دی ارګنایز جماعت دی تبلیغي جماعت او د دوی ول چې کوم خپل دي د خدمت جماعتونه هغه په خپل هم په خدمت سي ډیر کوشان دي او پهري وال جماعتونه چې کوم دي هغه هم ما دې سره سره لاغوي سره په دې باندې میټینګ کړی چې خدا نه خواسته په دومره غټ اجتماع سي دا چرته جیب تراش نسی رہے دا سی چرته بل انټورډ انسیډنټ نو سی او دا سی چرته په شي غلط کار نسی رہے نو ان شاء الله هر یو اسپیکټ ته موږ تیار یو او لوکل ته بیا هم چې کوم د مانسيري غیر عوام دی غوي ته بیا ریکوست کوم تاسو په توسط سره چې هغه د خپل د ګرانو ملمنو ډیر خیال وساتي او په دغه ورځو دغه درې ورځو سي دي مکمل سپیس دوی تور کی چې موږ په خاورې باندې دغه جید علما دغه نیکان خلق دغه عبادت کی او خدای دلته رحمتونه راولي او دا جنت نما جنت نظیر وادي چې کوم مانسیره ده چې دغه نور هم ترقی وکي او ملک سلامتی د لپاره دعاګانې وکي نو ان شاء الله دا به یو کامیاب ایونت وي خوشاله اوسئ بالکل ډي پی او مانسیره شفیع الله خان ګنډاپور زموږ سره موجود او دعوت ډي پی او صاحب زمونږه بالکل قبول دی او الله تعالی دی دا درې ورځې ډېرې خوشګواره چې د تیری کې د موسم په لحاظ باندې هم د امن او امان په لحاظ باندې هم او تاسو چې په کوم ډسټریکټ کې ستاسو چې د ټوریزم بحالي ورسره د علاقې د امن او امان صورتحال برقرار ساتل او دغه ډسټریکټ وده ورکول نو دا د مانسیرې لپاره یو ډېر لوی اعزاز دی ډېر ګټور اعزاز دی شفیع الله خان کور مو آباد عزتمن اوسئ خوشحاله اوسئ او ان شاء الله د مانسیرې تبلیغي اجتماع چې د هغې نه به لمحه په لمحه خپل ناظرین چې دی مونږه باخبر ساتو دا وخت زنګ سره موجود ډي پی او مانسیره شفیع الله خان ګنډاپور